قواعد الصرف کې 23 قواعد مونږ ویلو. قاعده نمبر 24 دا قاعده وجوبي ده او 3 اجزا لري. وجوبي دا مطلب مخکې مونږه بعضی قواعد جوازي ویلي دي، بعضی وجوبي ویلي دي. جوازي دا مطلب دی چې دا یو حرف په بل حرف سره بدلول یا دا حذف کول دا صرف نفس جواز لري که چاو نه ک نو خیر د کلمه هغه شان ویلم صحیح ده. او وجوبي به دا مطلب چې دا یو حرف په بل حرف سره بیا بدلول لازمي دي، دا کلمه به داسې وي. نو قاعده نمبر 24 وجوبي ده او 3 اجزا لري. اول نمبر جزء دا دی چې کله الف د مفاعلون پس مفاعلو وزن پدې کې دا الف تاسو نه کله چې د دې الف د مفاعلون پس واوی مده زائده راشي دا وجوبن پامزه سره بدلول شي. ښه یو واوی مده از واوی مده الف مده یا مده کنه تاسو درځي الف مده الف ساکن ما قبل فتحه واوی مده او ساکن ما قبل ضمه یا مده یا ساکن ما قبل کسره او الف مده زائده او مده زائده یا مده زائده هغه دې ته وایي چې دا د کلمې د اصل ماده نه دا غي نه حسابيږي په اصل ماده کې دا نه راغلي. ښه نو دا مده د موږ د زائده خبره کو درې وړ جزونه کې اول وای مده زائده، دویم یای مده زائده، دریم جز کې الف مده زائده ده. نو د الف د مفاعلو دا کم الف چې ده د دې نرستو کچرته وای مده زائده راغی دا به وجوبن پس سره بدلیږي پامزه سره لکه ګور عجائزو. نو دا عجائزو کې د دې الف مده نرستو چې دا امزه تاسو ښکاری کنه نو دا وای مده زائده په اصل کې عجائزو دا وای مده زائده د اصل ماده نه ده، اصل ماده د عین جیم او زاده او عجائزو دغه و مده زائده بدل شوی دی وجوبن په امزه سره. دویم نمبر جزء دا دی چې الف د مفاعلون پس که چرته یا مده زائده راشي دا هم وجوبن په امزه سره بدلول شي لکه شرایفو دا پاسل کې سو شرایفو د شریفون جمع ده، شین را او فا د دې خپل اصل حروف دي. نو دا دغه چې راغلي دا یا مده زائده نو دا بدل شوی د دلته پس سره په امزه سره. دریم نمبر جزء دا دی چې د الف د مفاعلون رسو که چرته الف مده زائده راغی دا وجوبن بدلول شي په امزه سره لکه رسائلو. نو دا رسائلو کې الف د مفاعلون رسو الف مده زائده و چې هغه د جو مکسر د وزن راغلی او د نفس حروف سره را سین لام سره دغه سره تعلق نشته دی هغه بدل شي په امزه سره نو رسائلو ته جوړ شوی دی. قاعده نمبر 25 د معطل مونږ ویلو چې ټوټل به 15 قواعد وایو نو دا هغه 25 اخیری قاعده ده د معطل او دا قاعده وجوبي ده او 3 اجزا لري. ها دا قاعده د فعل مضارع اول نمبر جزء چې دی د فعل مضارع دا کم 15 صيغې دي يفعل تفعل تفعل افعل نفعل واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم متکلم مال غیر. د فعل مضارع د دغه 15 صيغو په اخیره کې په لام کلمه کې چې کله وو بعد ضمه راشي نو دغه وو به ساکن کول شي او کدغه وو بعد الفتحه جو په الف سره بدلول شي ځکه الف بعد وو چې نو ما قبل د فتحې په الف سره بدليږي کنه. مثال ته وګورئ لکه يدعو تدعو ادعو ندعو دا يدعو په اصل کې سو يدعو نو دا وو بعد ضمه راغلی دی نو دا ساکن شو. او يردو په اصل کې يردو دا وو بعد الفتحه راغلی دی په الف سره بدل شوی دی يردو اسانه خبره ده. او کچرته د فعل مضارع په دقه 15 صيغو کې يفعل تفعل تفعل افعل نفعل پدې کې یا بعد الکسر راغلی وي دا به ساکن کول شي او که یا بعد الفتحه وجو په الف سره بدلول شي. مثال لکه يرمي دا پاسه کې سو يرميو یا بعد الکسر راغلی دا ساکن شو يرمي ته جوړ شو. او يخشى دا پاسه کې يخشيو دا یا بعد الفتحه راغلی دا په الف سره بدل شوی دی يخشى. جز نمبر 2 کله چې په فعل مضارع کې وو بعد ضمه راغلی او رسته بل وو راغلی نو دا اولنې وو بس وجوبن ساکن کول شي او التقاء ساکنین د وجه نه به حذف کول شي. مثال لکه تدعون دا په اصل کې وو تدعون نو پدې مثال کې وګورئ دا وو بعد ضمه راغلی دی او رسته دی بل وو راغلی دی. نو دا اولنې وو ساکن شو او دا بل خو ساکن وکنه نو اجتماع ساکنین د وجه نه حذف شو تدعون پاد شو. او کچرته کې پدې کې دویم صورت دام جوړیږي. دویم صورت پکې لکه ترمینا پاسل کې ترمیینا نو فعل مضارع په دې ځکه سره غلط دی یا بعد الکسر راغلی رسو ته بل یا راغلی دا نو دغه یا ساکن کړی شو او التقاء ساکنین د وجه نه حذف کړی شو نو ترمینا جوړ شو. او دریم نمبر جزء دا دی چې کله په فعل مضارع کې وو بعد ضمه راغلی او رسو ته یای وو بعد ضمه راغلی وو د ضمیر رسو خروسوتیای نو دغه وو به ساکن کې او حرکت به ما قبل لور کې او بیا د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کیږي. مثال ته وګورئ
تدعینا دا په اصل کې وو تدعوینا. نو اوس پکې قاعده وچلوئ. په دې مثال کې دا وو بعد ضمه راغلی دی که نه دی؟ نو دا وو بعد ضمه راغلی دی وروستو یا ده د وو حرکت موږ ما قبل له ورکړه د عین لا او دا وو ساکن شو او یا هم ساکن ده نو یا د التقاء ساکنو د وجې نه حذف شوه تدعینه. دا وو د التقاء ساکنو د وجې نه حذف شو تدعینه پاتې شو. ښه دویم صورت پکې دا جوړیږي مثال لکه یرمونه په اصل کې یرمیونه. په دې مثال کې یا بعد الکسر راغلی د وروستو ته وو دی نو د یا حرکت ما قبل میم له ورکړی شو او دغه التقاء ساکنو د وجې نه د یا حذف شوی ده یرمونه جوړ شوی دی.